بسم الله الرحمن الرحیم. دې وخت کې د ایران او د امریکې په منځ کې چې کوم مسله ده، نو حقیقت دا دی چې امریکا او اسرائیل د اسرائیل د قیام نه دا وخت دا کوشش کوي چې کوم ځای کې مسلمان دی چې هغه راګیر او ښه یې وټاکي. ایران باندې چې کله حمله وشوه نو ټولې دنیا مسلمانانو په دې باندې بھرپور احتجاج وکړ او موږ هم دا وایو چې دا په یو مسلمان ملک باندې غیر قانوني حمله ده او موږ په دې کې موږ د ایران سره مکمل ولاړ یو. پاکستان دې وخت کې چې کوم کوششونه شروع کړي دي، حقیقت دا دی چې دا ډېر پر وخت او انتهایی اهم دي او په دې باندې موږ مطلب اطمینان اظهار هم کوو چې دې وخت کې یو داسې مسله را مخامخ ده چې په څه طریقې سره د اسرائیل او د امریکې مخه نیول. ایران زموږ برادر ملک دی او موږ د هغوی په تاوان باندې خفه یو او چې پاکستان دې وخت کې کوم کوششونه شروع کړي دي په هغې کې هغې ته موږ د قدر په نظر باندې سره سده پوښتنه کوم چې څنګه تاسو وی د قدر په نگاه ورته ګورو چې ملکی نو موږ به یو چې ملکی نو هیڅ هم نه وي. بیا داسې خلک چې د دې حالاتو په بدله کې خو ته خبره کوي خو بل خبره کوي خو د عمل خبره کوي، سیاست په خپل ځای نه هغه راپاس یو خپل ملک پس یو خپل ادارو پسې لګي. ګوره پاکستان د اسلام په نوم باندې اګشتې شوی او د دې د آیین په لومړۍ صفحه کې دا لیکلي دي چې دا یو اسلامي وطن دی او په دې کې چې کوم قانون هم جوړېږي نو هغه به د اسلام او د قرآن و سنت مطابق جوړېږي او چې کوم قانون هم دي نو هغه به د قرآن و سنت مطابق تبدیلېږي. دا اوس زموږ په لاس کې کار دی چې موږ د پاکستان کې څنګه طریقې سره اسلامي نظام راوړو. دویم نمبر دا چې د پاکستان دپاره په زرګونو په لکونو مسلمانانو قربانۍ ورکړي دي، وینې تویې شوي دي، د زموږ د خویندو د میندو د مشرانو عصمتونه تار تار شوي دي. دا زموږ د ایمان حصه ده او دا پاکستان موږ د اسلام کلا ګڼو. دې باره کې چې څوک هم داسې خبره کوي موږ د هغې مذمت کوو او موږ دا وایو چې که دا پاکستان وي نو موږ به یو، چې پاکستان نی نو موږ بیا بې سره یو، داسې به پراته یو. نو دا پاکستان حفاظت زموږ د ایمان حصه ده. بل انډیا بیا موږ پسې ډډې مږي نو د ماضي ورته څه وایې خو بیا چېرې داسې وشو نو څه عبرت به ورته میلاوي؟ انډیا د پاکستان د قیام نه هغه وخت کې کوشش شروع کړی چې پاکستان په څه طریقې سره ناکامه کړي او پاکستان ته شکست ورکړي خو الحمدلله اوسه پورې پاکستان بھرپور دفاع شوې ده. دا تېر شوی چې څنګه جنګ وشو او په څو ورځو کې مونږ انډیا ته دا وښول چې پاکستان ته معمولي قوت مه ګڼه، د الله تعالی په فضل سره د الله تعالی په مدد سره دا یو اسلامي قوت دی، اټمي قوت دی. مونږ هغوی ته د هر سازشونو بھرپور جواب ورکوو. انشاءالله مونږ په دې حوالې سره به مونږ ټول متحد